ټول کسان ټول ورځې لفتې واوري بیا یو بل ته فارورډه کوي د خبرې واورئ د خبرې واورئ اور کې څه دا لفتې واوري اهل بیتو فرمین ویلې نه واوري یو بل څه دشمني نه کوي یو بل څه اډموتې نه کوي لکه موږ کل وطنو کې معاشرې کې دا شی ډېر عام دی ورور سه مروار ناراض اډموتی مړی زنده بیل د دې ته ونه نیلو شي مولایي و اقبال بعضهم على بعض موږ هغه دي چې هغه یو بل ته ورځي یو بل څه مینه محبت کوي والمزاوره یو بل زیارت ته ځي یو بل نه مخ نه ډوي یو بل څه مرودو نه کوي یو بل څه کینه نه ساتي شیا و ناخ کا نه دی مولا دی فإن ذلك قربة الی که چیرې مو تر نږدې کېږئ مو نږدې کېدلې بهترینه طریقه ده چې یو بل زیارت یو بل مینه محبت یو بل تاګ راتاګ مولا دی ولا یشتغلوا انفسهم بتمزیق بعضهم بعضا شیاغ دی څنګه یو بل خرپاولې یو بل په خلاف زهریلا خبرو کولو همت نه کوي شیاغ نه دی څنګه یو بل په خلاف لګیاوي محاذ خلاص کړي وي استعداد یو بل په خلاف نه استملوي شیاغ دی څنګه یو بل پشت پناه کې ودرېږي مولا جمله دي ډېره سخته جمله ادا کړې مولای فإني آلیت علی نفسي ما قسم خوړلی دی انه من فعل ذلك چوکا داسې کارونه وکړي چې یو بل خرپولې کوشش کوي یو بل ذلیل کولې کوشش کوي یو بل څه مربطو کوي و اسخط ولیا من اولیایي ایمو شیاونه یو شیا ناراض کی هغه خفا کی دعوت الله لیعذبه فی الدنیا اشد العذاب ما خدای نه دا دعا کړې ده چې خدای دنیا کې سختترین عذاب کې مبتلا کی وکانا فی الاخرة من الخاسرین اخرات کې دا خاسرینو نه حساب کې اخرات کې نقصان ہوتا ملاو شي وعرفهم ان الله قد غفر لمحسنهم مولا شاه عبدالعظیم ته یا شاه عبدالعظیم اما شاه ته دا پیغام ورسوه چې څوک نیکوکار دي نیک کسان دي هغوی مغفرت خدای کوي وتجاوز عن مسیئهم او چا څه لږ ډېر ګناه کړي وي که مؤمن وي ګناهانو نه خدای چشمپوشي کولی شي خدای مهربان دی الا من اشرک به مگر دغې نکتې ته سوچ وکړئ دوو کسانو نه خدای چشمپوشي نشي کوی دوه کسان خدای معاف نه کوي یو هغسې کس هغه خدای سره شرک وکړي مولا دی او اذن ولیا من اولیایی یمو شیاونه یو شیا ته ازار وضعیت ورسوي ازار وضعیت رسوله چی شی دی اندا دی څه یو بل څه نه لګېدله یو بل ته نقصان رسوله مثال یې در کوم لیارو بندوله لیارو تنګوله دا ایمو معاشرې کې دا بیماری شته دي او ازمر له سوءا مولا دی څه هغه کس خدای نه بخښي څه بل مؤمن ته بدنیتی کیوي نیت یو ته بد یو نیت یې کوټاوي لکه زه به یو ساده مثال در کوم ایمو معاشرې کې دا تنګ نظریه شته دی مو څه څنګ ته ورور دی طرز به د ملت والا همسایه والا مه دی کلی وطن والا مه دی ترقي ورته میلاو شو مثلا زوی کامیاب شو زوی پورې شو نو دغه ځای کې زه خوشحالېږم ویلې نه د خفه کېږم ویلې ورباندې د دوک ویلې ورته میلاویږي که دوک درته میلاو شو خفه شولې پوه شه څه مؤمنۍ کې د کمزورتیا شته دی فإن الله لا يغفر له مولا دی ځکه کسان خدای نه بخښي حتی یرجع عنه مگر دا څه دغو کارونه واپس شي فإن رجع که چیرې توبه یې وکړله خو ټیک دی وإلا نزع روح الایمان عن قلبه وإلا داسې کس زړه نه خدای ایمان وبسي وخرج عن ولایتي دا کس یې مو اهل بیت ولایت نه وتلی دی ولم